دا کوم حدیث چې زار توایما دا حدیث امام بخاری په خپل کتاب بخاری کې په کتاب التیمم کې دا حدیث روایت کړی دی. دا حدیث امام مسلم په خپل کتاب مسلم کې کتاب المساجد کې روایت کړی دی او دا حدیث په صحیح ستو کې امام نسائی خپل سنن نسائی په هغه کې د مبارک کتاب الغسل والتیمم په هغه کتاب او په هغه باب کې دا حدیث دا کوم چې زار ته بیانوم دا یا روایت کړی دی. متفقن علیه حدیث هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فرمائی دا واورے زیارت کا الفاظ وایما. حضور مبارک فرمائی اعطیت خمسا لم يعطاهن احد قبلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی پنځه شیان اشقان واورې ستاسو محبوب علیہ السلام فرمایي چې پنځه شیان مالا داسې راکړل شوي دي چې مان مخکې الله تعالی یو نبی او رسول نه دی ورکړي، هیڅ عالم نه دی ورکړي. دا اعطیت خمسا لم يعطاهن احد قبلی، یو کس لم الله تعالی نه دی ورکړي. هغه پنځه شیان څه شی دی؟ اول نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. حضور مبارک فرمائی اللہ جل جلالہ مال دا سے روب را کڑے رعب چیز یو زینا اوزم تبلیغ دا پارا او اغیزای تا څومره مزلوی یو میاشت مزلوی دا ډیر لري زایوی زد خپل کور مسجد نه اوزم چې کوم ځای لازم اغه ځای ته یو میاشت مزلوي. حضور مبارک فرمایي چې زه څنګه کور نه اوزم رب لا یزال الت په خلکو باندې روب راولي. یو میاشت په مزل باندې په خلکو باندې روب راځي. دا خصوصیت حضور مبارک فرمایي دا صرف د زما دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر حضور مبارک فرمائی دویم نمبر چې کوم صرف اور صرف زما خصوصیت دی اگر بلچا نه دی بس اصل شای دی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. حضور مبارک فرمائی چې مخکې انبیاء بچ کوم امتونو هغوی به په خاص خاص ځایونو کې عبادت کا، په هر ځای کې عبادت نشو کولای. او دویم نمبر هغه خلکو د پاره الله تعالی زمکا عام زمکا په تور د تیمم باندې هغوی نشو استعمالوله، هغوی به خامخا او دس کولای یا ابو باندې به طهارت حاصلوله. خو حضور مبارک فرمایي زما خصوصیت دا دی چې زما امت د پاره زما د وجنا الله جل جلاله دا ټول زمکا مسجد وګرځاوه چې زما امت په هر ځای کې منځ کا او هغه ځای پاکي. حضور علیہ السلام فرمایي چې په هغه ځای کې زما د امت منځ کیږي. مسجد لرا چټیمنی لری ما راځي چې چرته منځ هغه وکړو الته منځ کیږي. او دویم نمبر دا زمکا زما امت لپاره الله تعالی طهورا پاکه ګرځولې ده که اوبه نه وي پس مکه باندې زما امت طهارت او دس غسل لپاره تیمم او دس لپاره تیمم هغه کول شي. دام خصوصیت د چا دی وی چې دام د زمانه مخکې د چا نه و، دا صرف د زما دی. دریم نمبر احلت لی المغانم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په مخکې امتونو کې بچ امتیانو کلا جهاد وکړه او په جهاد کې به مال غنیمت حاصل کا کافرانو نه دغه مال غنیمت اغوی نشو استعمالوله، اغوی به پرې خوده خپل استعمال کې به نشو راوستای. خو ای صحابه احلت لی المغانم زما د امت مجاهدین صحابه چې کله اعلی کلمت الله د پاره جهاد وکاو لاړ شي او کافرانو نه څومره مال حاصل کا، مالی غنیمت رنه حاصل کا، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی زما د امت پارا زما د وجنا الله جل جلاله دا مال غنیمت حلال کړی وي. دا مخکې انبیاو کې چا د امت پارا حلال نو. سلورم نمبر حضور مبارک فرمائی متفق علیہ حدیث تے وکان النبی یبعث الى قومه خاصہ.
حضور مبارک فرمائی زمانہ مخ کے انبیاء کرام با رب لا یزال مخصوص قوم تلیگل ټول دنیا د پاره انسانیت د پاره به انبیاء نو یو نبی براغی مخصوص علاقے د پاره مخصوص قوم د پاره مخصوص افراد د پاره ہر نبی رب لا یزال آدم علیہ السلام نہ وخل عیسیٰ علیہ السلام پورے مخصوص علاقے دا پارا اللہ تعالیٰ را لے گلے حضور علیہ السلام مبارک فرمائی وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً حضور مبارک فرمائی رب لا یزال شکل نبی کرم دا اغا ٹیم نا وخلا تر قیامت ما ذکر پوری چه پزمکا باندی سمر انسانیت تے ہر مذہب نسل رنگ اغی سر تعلق ساتھی نبی علیہ السلام فرمائی دا طول خلقو دا پرز اللہ نبی را لے گلے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً زو طول خلقو پارا نبی اما دام دزما خصوصیت تے او پنزم نمبر شفاعت بزبان مصطفیٰ علیہ السلام حضور مبارک سے فرمائی اعطیتو الشفاعت پنزم نمبر دادے چھ پورز دا قیامت باندے چھ طولنا اول شفاعت سو گئی اول چھ ہیچ شاعت با اختیار نہیں نہ نبی تا نہ رسول تا نہ اولو العظم تا نہ عام تا نہ خاص تا ہچا تبا اجازہ نہیں حضور مبارک فرمائی پنزم لمبر رب کائنات پورز دا قیامت باندے ٹھولو نہ اول مال شفاعت را کڑے